د بنگلاديش کرکټ ټیم پاکستان کرکټ بورډ لا د سلو انټرنیټ په وجه باندې شکایت هم کړي. پاغه تفصیلا د ویډیو اینڈ کې خبره کو خو غي نمخ کې د پاکستان پلینګ 11 بسوي د بنگلاديش خلاف چې کوم ټیسټ میچ ته 21 تاریخ 21 اگست نه بچ کوم ټیسټ میچ د بنگلاديش سره شروع کیږي نو کې بر پاکستان پلینګ 11 سوي په دې ویډیو کې د سره د پاکستان پلینګ 11 کوم ممکنه پلینګ 11 د پاغه باندې هم په دې ویډیو کې خبره کو. بل دینه علاوه جیسن ګیلسپی نه انټرویو هم اغشتل شوی د پریس کانفرنس شوی دی چې هغه کې د پاکستان کمپلینګ 11 دی یا کم سکواډ دی کې یو سپینر سپیشلیست دی نو دا غي حواله سره ته هم تاسو شوی چې تا بل سپینر ولې نه دی ورچولې نو جیسن ګیلسپی څه جواب ورکړي پاغه هم د ویډیو اینډ کې خبره کو. ټول نډومبه د پاکستان په سکواډ باندې خبره کو, سکواډ نه بلکې پلینګ 11 باندې خبره کو. سکواډ چې کوم 16 ممبر سکواډ یا 18 ممبر سکواډ یا 15 ممبر سکواډ خو پلینګ 11 کې یو لسه کلاډیان چې کم میچ ته کوزيږي لکه د بنگلاديش خلاف په کم کلاډیان بنگلاديش خلاف په ډومبني ټیسټ کې جنگيږي نو پاغه باندې خبره کو. یو لس کلاډیانو کې ډومبني نوم چې کم دی عبدالله شفیق ته اوپننګ د پاره او محمد هوریرا دی. دا دواړه د پاکستان د پاره د ټیسټ نوی اوپنر شو لکه امام الحق نشته په سکواډ کې یا بابر اعظم هو اوپننګ نه ډراپ شوی دی په ټیسټ کې نو نوی اوپنران چې کم دی د پاکستان د پاره عبدالله شفیق او محمد هوریرا یو ښه کلاډي د ښه پرفارمنس په ډومېسټک کې هم کړي نو دا غي په وجه د په انټرنیشنل کې چانس ملو شوی دی او د مکمل مقرره چې دا چانس دی کېش کی او د خپل چې کومه د سلیکشن دی دا 100% کنفرم کیږي. بیا ورپسې چې اوپننګ نه پس په نمبر 3 باندې چې کوم کلاډي بروز یا بوي شان مسعود په نمبر 4 باندې بیا بابر اعظم وي په نمبر 5 باندې بس سعود شکیل وي چې د پاکستان کرکټ ټیم ټیسټ کپتان وایس کپتان هم دی. په نمبر 6 باندې به سرفراز وی یا رضوان وی نو آیا تاسو سرفراز غوړی ک رضوان غوړی خو چې کم خبر راغلی غدار چې پنډای کې کم ټیسټ دی کې به رضوان وی او کراچۍ کې چې کم ټیسټ دی کې به سرفراز وی ځکه سرفراز چې کم دی د کراچۍ دی هغه هوم ګراوند به وي نو پاغه به وجه باندې سرفراز د چانس ملاويږي خو کچری زو وی مکچری دا خوخه زما په فیصله باندې زما په خوخه باندې دا فیصله کېده نو ما به سرفراز له چانس ورکول په دوه ټیسټ میچونو کې ځکه رضوان چې کوم دی غال لري ډیر گیم کړی دی او سرفراز لا یو مکور کول پکار دی چې هغه په هوم باندې او ډیر ټایم شو هغه چانس هم نه دی ملو شوی او خو وکټ کیپر دی خو د رضوان په نسبت دومره خنه دی ځکه اکثر کیچ دوران سټمپ چې کوم تیر شوی سیریز نیوزیلند سره ټیسټ سیریز هغه سرفراز بیټینګ ښه کړو خو یو دوه سټمپونه تیمل شوی وو او یو کیچ نیمته هم ډراپ شوی وو نو صرف بیټینګ نه دی وکټ کیپر لا وکټ کیپینګ سکلز هم امپروو کول پکار دی نو رضوان بیا ښه چويس سره سرفراز په نسبت ځکه رضوان ښه وکټ کیپینګ کوي او ورسره بیټینګ هم د سرفراز نه کوي خو دې کې سرفراز له یو ځل بیا چانس ورکول پکار دی د بنگلاديش خلاف. په نمبر 6 باندې به سرفراز یا رضوان کې یو کلاډي په نمبر 7 باندې سلمان علي آغا دی الراؤنډر د سپین بالینګ هم کول شي. بیا په نمبر 8 باندې شاهین افریدي دی په 9 باندې بنسیم شاوی په 10 باندې ابرار احمد دی چې سپین بالر دی او په 11 باندې میر حمزاده جی. اوس په ټول سکواډ باندې که تاسو نمونه باندې لوشتل دی کې صرف یو سپین بالر چې کوم دی سپین سپیشلیست چې کوم دی هغه ابرار احمد دی بل د سره سپین بالر نشته نو د حواله سره جیسن ګیلسپی نه د پریس کانفرنس هوا کې تاسو مو شو چې مطلب صرف ابرار احمد تاول شامل کړي نو جیسن ګیلسپی ولوي چې سلمان علي آغا هم یو خاص سپینر بالر دی او زب آغا دا ټایم شاین کوم مطلب په دې ټیسټ کې به سلمان علي آغا لا مکمل مکور کوم ابا ابرار احمد سره سپین بالینګ کوي یو دوا ور باندې کوي بلکې هغه باندې به کمپلیټ ټیسټ میچ کې پورا کوټه چلوم نو ګور بچ بیا سلمان علي آغا څنګه پرفارمنس کوي از ا بالر از ا سپین بالر دا براتون کې ټایم کې پته لګي. اوس په خبرو کو سلو انټرنیټ پاکستان کې یو غټ هډ جوړ دی هغه باندې یو کمپلیټ ویلوګ مال ډی جوړ کړی چې د فایروال په وجه باندې سلو انټرنیټ ته په پاکستان کې د بنگلاديش ټیم پاکستان ته راغلی نو هغه هم د سلو انټرنیټ د پاکستان کرکټ بورډ ته شکایت کړی چې انټرنیټ ډیر زیات سلو دی جی. خیر دی له خو د وی پی ان پته نشته چې وی پی ان کنیکشن بیا واتس اپ وغیرہ کار شروع کی واتس اپ کار کوي نه پکچر وغیرہ وایس میسج بعد ټایم کې بيخېړو کار کوي نه وایس میسج نه پکچرز دي ټیکسټ میسج کې دی شي او دا خو ملمانه دي د بنگلاديش نه راغلي دي په دې شي بنگلاديش کې انټرنیټ فیسیلیټي خو زبردست دی نت سپیډ تیز وي ځکه دی وایي چې نت ډیر زیات سلو دی نو دا اپډیټ شو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.